اتلس ورځې پس اقربا رااله وې مونږ یو باسو وړو ما نه تپوس وکړو مالبه وړئ بس خښ دی وی چې نه قبر ته ورغله پرانیستو زم ورپسې لاړم چې لاړم دومره سپین هلک و چې لټه څه شی و د هغې په مخ چې را پرانیستو داسې تور و لکه تبخی څه شی او دا خوله دې وښکو ته راغلې وه دومره ارته وه او دا سترګې بوټې راوتې وې چې په دې پوزې پرتې او داسې حال و چې 3 ورځې ما روټۍ نه شوه خوړی عزیزانو دا زما د لیدو خبره دا دلې دا باره دیره چې ده دا دې ځای کې 12 تقریبا 15 14 کالو خبره دلته مې جمعې مونځ کو په دې لاره تلم یو هلک مخې له راغی اوس هم د رامداس کې ژوندی دی ویاله دلته یو قبر سوری شوی دی او پکې مړی دی ورغلم چې ورغلمه لاندې مې چې وکته دومره سوری دی او پکې سپین کفن کې مړی پروت دی پاس هغه قبر د وزیرو خښتو جوړو نو هغه خښتې ماوارې شوې وې دومره زمانه پې تېره زم لاندې ډورۍ ته کوشم سوریم چې لږ ارد کو ډېر ښکلی او ښایسته زلمی پې پروت و دا ویښته یې داسې دا زلفې غوندې په دې غوږونو او په دې مخ را پرتې لرې نه خو مې ښه وکتو خو سودا مې دا شو چې داسې پوږ دی پکې به ګلیو شوی دا سړو ته مې وویل چې هلکه تاسو زما دا لاس او خپه ونیسئ زه لاس وروړم اسې نه که دې قبر زه رانیومه نو زر مې را ډچ وهئ داسې دام د اورېدو خبرې نه دي دا د لیدو درته وایم هغې زما دا لاس او خپه داسې ونیوه ما لاس وردننه کړ چې وردننه مې کو په دې مخ مې ورته لاس ووالو کفن مې وکتو پاس پې قبر اوار شوی او دومره زمانه تېره وه او دا مړی داسې پروت و تا به وی ریخم څه شی بلکل لاسونه سینه مخ پوزه لاس مې پې ښه ووالو کفن یې داسې تا به وی اوس دې د بجاج د دکان نه راوړي داسې هم پکې دي ام په دغه هدیره دیو ځای نه مازدیګر تلمه زما کور رامداس کې و دلې به مې چې جمعې مونځ کو نو د دې هدیرې په لاره به داسې رامداس په دغه ځای کې مړی رایستو 8 ورځې پس څه پې کوئ وی ګنداو ته یې وی مه کوئ هلکه وی نه یو ساعت زه م ودرېدم تماشې ته ما ته دا سودایي چې ودرېدم خو چې ړومبی خښته را لرې کا دومره ګونګټان د دې قبر نه دومره راووته چې تیاره یې جوړه او په خدای باور وکئ چې داسې اوازونه یې کول لکه د هلیکاپټر چې بس ټول سړي بېهوشه شو او مام چې هغه منډه ونیوه نو په رامداس کې مې ساه واخسته او بیا زر ورپسې خښتې ولګولې عزیزانو عرض مې دا و چې دې ځمکې لاندې هر شی شته هر شی شته جنت هم شته او جهنم هم شته جنت هم شته زما عزیزانو دا معجزه وه د عیسی علیه السلام مړي را ژوندي کول ابرس باندې لاس وهل هغه جوړېدل مارغانو کې پوکې کول هغه الوتل دا معجزه وه د عیسی علیه السلام یو مړي باندې تیر شنو هغه आवाज کول وای مورې وای مورې وای مورې عیسی علیه السلام را ژوندی کو څه تکلیف دی درته صاحب په سخت عذاب کې
نو مور مور ته څه چغې وهې وې مور ته ځکه چغې وام چې دنیا کې زه ژوندی ومه ما به چې وی وکړه نو مور به مې قربان راته ووې نو د هغې قربان سره به ټول تکلیف ما نه لاړو نو اوس هم ډېر تکلیف کې یم که چېرته مور راته قربان اواز مور ډېر زورور شو د دې قوم د بدو ورځو یو لویه وجه دا هم ده چې دوی د مور پلار ډېر لوی نافرمان د مور او پلار ډېر لوی نافرمان قرآن ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما د مور او پلار په مخ کې به اف داسې ډېر لوی تکلیف در باندې وای بم نه اف قدر بل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اور وقت بدی د مور او پلار په مخ کې د ذلت وزر غړولې وي او دعا به ورته څه کوي وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اے اللہ زما په مور او پلار داسې رحم وکا لکه زه چې وړوکی یم او په مهربانۍ لوی کړی وما څنګه چې زه وړوکی دوی په شفقت اور مہربانی لویولم اے اللہ دا سے رحم زما दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।